أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدقت يا رب العالمين. دې آیاتونو تفصیل کو تیر شوی دی د ابتدایي امیر صاحب کړی دی او دعا ورته کوي اوس بیا زړه دوره راغلی چې الله رب العزت صحت ورکړي. نو مختصرا به وایو الله رب العزت فرمایي ومن یقنط او چونکې دا شوی نو په دې مختصر وایو ومن يقنط ومن يطع هغه چا چې تابعداري وکړه منکن استاسنا لله د الله رب العزت ورسوله او د الله د استازي وتعمل صالحا او عمل وکړي کې نوتيان وربګو دلارا راتکبو ګدتا اجرها پداسي اجر باندې مرتين وچندا اجر ورکو دلرا دو چندا دو پیری باجر ورکو و اعددنا لها و تیار کرن دی دغه زنانو د پارا دغه کسانو د پارا یا دغه زنانو د پارا رزقن کریما رزق خایستا خبر ادا الله رب العزت فرمای چا چې تابعداري وکړه اساسو نه چا د الله رب العزت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او عمل وکړي کې الله رب العزت ورته فرمایي چې پرده وکړي دې پرده وکړه. الله رب العزت ورته فرمایي چې بې ځایه خواهشات مه غواړئ او دې د بې ځایه خواهشاتو نه لرې اوسېدل. نو الله رب العزت فرمایي د داسې کسانو لپاره رزق ښایسته په کوم ځای کې په جنت کې زقوم هنر دی. حضرت شاہ صاحب رحمه الله ته چا فرمایله ته الله شاه بخاری رحمه الله ته وی حضرت وی په جنت کې با سو کو چلم یادې وام ته وتا وی سیګټ وی ناغه ورته وی نه او ورته وی می څه دا خراب نه دی ورته با د سیګټ بالو له جهنم ته ځي وی بالو له جهنم ته ځي ته بلا و بیا راځي. نو خبره دارا چې خیسته رزق التا اوس کته دا وې چې وای دا دانګي شي خو خراب دی خو په کوئی چې ارسه پکې ملایي نو دا پکې ولې نه ملایي د دې خواهش پستا په ځل کې التا نه راوځي دا خواهش پستا په ځل کې التا نه راوځي خواهشات په دې پاک څنګه چې د پاک شي د ګناهونو د کشم په خواهشات هم پاک شي. یا نساء النبی اے بیبیانو د نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لستن نیتاسو کا احد من النساء کا عامت النساء تاسو دا عام زنانو بشان ایک احد من النساء یوستاسو دا عام زنانو بشان ندا ان اتقیتن کچر تاسو ویریدل الله رب العزت نا کچر تاسو تقوا کوي نو فلا تخضعنا فلا ترفعنا نو موجت یو معنا موجت خپل आवाज لرا و आवाज د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ولی ان تحبط اعمالکم چې عمل باندې تباہ او برباد شي ګورې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر आवाज موجت بلا معنا فلا تخضعنا بستاسو نرمی مکوی بالقول بخبرون کی ولی فیطمع الذی گنتم بپیداشی بستم بپیداشی دا آغا کسانو فی قلبه مرض چی پزرون دائی کی بیماری دا چی منافقان دی وقلنا اوائے قولا معروفا خبر مناسبا نرما یا معروفا خبری نو یو زیوی نرما خبر مکوی ولی نرم خبره مکه ځکه چې تاسو د امت مین دي
او دا منافقان دي سره چې نرمه ووایي نو د دوی په زړه کې به څه تمه پیدا شي او مور چې دا نو هغه د بچي سره د موروالي په انداز باندې خبرې کوي شابه بچي دا وکړه شابه دا کار داسې وکړه بچي که ځان دې رانږدې کړي بچي رانږدې شه وغیره نو دا حکم په انداز باندې داسې نه چې تاسو دوی سره نرمي وکړئ د دوی زړه کې بل څه وګرځي تیار ہو گئے ہم نماز کو سن کے ذکر ہو جلوہ بتوں کی دیکھ کر نیت بدل گئی اسنا چې د دې هوبای ظاهر مسلمانان دي او په باطن خدا کافران دي نو اسنا بدلونو کې سراج داسې مکو ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض او بل خبر داله چې دا خبره مکوي دا خبره مکوي چې د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت د وخت داسې نو دا وشوه ورنه په زړه د منافقانو کې به مختلف مرضونه پیدا شي به وایي چې بای دا خدا کیسه وا دا خدا وا دا خدا وا د ځان نه به جوړونکی او وایي نو څوکې چې داسې مه کوئ نو وقلنا قولا معروفا ښکلې خبره ووایه دا خبره وکړې چې نه دا په حقیقت کې الله رب العزت د دې فیصله کړې وه نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه د زینب رضی الله تعالی عنها سره یا وقلنا قولا معروفا او تاسو خبره وکړئ څه شي نرم کلام وایي نو نرم کلام نه مطلب دا چې عام د معمول انداز سره داسې کلام وکړي چې هغه په معاشره کې چلیږي مناسب وي د هغې نه لاندې نرم کلام وکړي وقرنا او کینې قرار مومې فی بیوتکن په کورونو خپلو کې ولا تبرجنا ای زنانو په کور کې کینې نو د دې آیات تفسیر چې پښتنو په خپل متل کې کړی دی که نه وایي د ښځې لپاره یا څه دي یا کور دی او یا کور دی خو ستاسو یا ولا چې ګریوهان دی او یا کور کیسه لکه بدله د ښځې لپاره اصل دا ولې علما لیکلي دي چې یو بله معنا هم کړې ده وایي وقرن فی بیوتکن او تاسو په کور کې کینې دپاره د دې چې ستاسو عظمت په کور کې دی د ښځې عظمت په کور کې دی او نو دی وایي چې څه به حقوق ورته ورکړي ابل ذبیح الله مجاهد ته بي بي سي والا وایي اوله به باسه د دې هغوی ته بل به وایي چې دې څه وایي ذبیح الله مجاهد ته وایي چې د افغان په تاریخ کې خو ټوکره نشته یو د چادري پکې نشته هغه ورته بیا خیر نور څه خبرې وکړو مخصوص په شریعت کې دا قسمه لباس نشته هغه ورته وایي یو د رسم و رواج خبره ده او د تاریخ خبره ده نو دا خبره مه کوه چې د افغان په تاریخ کې نشته د افغان په تاریخ کې د ده په زرګونو کالونه ښودی شي دې راته نه شي ښودی او زه درته لباس د زرګونو کالونه ښودی شم چې دکه لباس یې را روان دی دکه یې را روان دا خو بېله خبره چې د چا نه پنسه کټ شو د چا نه مټ کټ شو چا نه څه کټ شو نو که تاریخ د شریعت په اعتبار سره بیا راځو نو بیا به دې کې خبره کوو چې کومه جامه مطلب دا بدن مکمل پټوي وغیرہ کا مخصوص دي دا چې مختلف خبر ورته کوي مرامړه بلا اعتراض کوي چې ورته وي بیا ورته خاصه رسم او رواج ورسره بیا نور کیږي نو وقرنا فی بیوتکن نو تاسو ظلم کوي په ځکه څه ظلم کوي دا کور باندې ګړ په وي وغه په وي انو سو کی بچي وي هغه به همندم نشي وای وی دا کور څه کوي وی دا چې نو دا کور جارو وي نو سو کی ډراله ډکه راله وړه بیا مبارک د مزدوري په چې پدې شوا چې څه سړی کوي یا به ښځه کوي چې څه سړی کوي هغه ښځه کوي نو بیا هره ښځه خو نوکره کېدی نه شي چې په دفتر کې ورته کرسۍ نه دی هره ښځه خو داسې نه شي کېدی چې ستا ډېره خوشحاله یې ځان یې جوړ کړي او تا سره خوا کې ناست دی بیا خو به چې دی سړی رالینډه کوي سړی چې دی نو لخ هم راوباسي سړی چې دی چکړ هم راوباسي نارې درته شي بیا خو به دا کار هم کوي نه شریعت چې ورته کوم عزت ورکړي شریعت ورته وایي د بچو خدمت کوه د هغې ښه تربیت وکړه د خاوند کوه دغه بچي به ستا خدمت کوي که د سړي حقوق په زنانه دي نو د زنانه حقوق هم په سړي دي که بیا ورته شریعت وایي د شریعت په چوکاټ کې دننه چې
چې کوم حقوق دي څه شي ته حاصلول غواړې د شریعت د پردې دننه وی که حاصله اوس داسې خو نه چې کور کې ګودړی یو بار بیا د چین خاپېری هغه بیا دی زنانه دپاره و هغه خوشبویي منع شوې ده چې کومې نه بوی صرف رنګ والا هغه په کور کې د هغې خو اواز هم چې دی منلی او د هغې د چنې سره به د کور د چنې سره به بل هم اوازونه نه کوي اوس ورته ښایي میړه سره کوي د کور په منځ کې هغه کوي ارادت نه شکاکت هم خپل سره بیا وروسته به خیر دی بل څه کېږي بل نوم بدل نه درکړو خیر دی نه درته اجازت د زنانه وکړي نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي وقرن فی بیوتکن او دا تاسو په زنانو ظلم کوئ په کور هم بندي کړي نو تاسو چې د 300 کسانو د 500 د زرو د په زرګونو خلکو چې دي د هغې د نمایش لپاره ودروئ په بورډ د نمایش لپاره تصویر ورکړئ جامې دې کټ کړئ په مارکیټ په سر کې د دې لپاره کینولي چې وایي دا خلک ځان طرف ته رامایل کړي نو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کمې زنانه چې ځان طرف ته سړي رامایله کوي په دې د خدای لعنت راولېږي تاسو چې په لعنت کې اخته کړي دي نو ته ما حق ورکړه او چې موږ ورته وایو چې څنګه فاطمه رضی الله تعالی عنها وه څنګه عایشه رضی الله تعالی عنها وه څنګه خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها وه نو ته وایې چې دا ټیک نه او چې دلته د 2 کسانو خدمت کوي دا ظلم دی او هلته چې د 10,000 کسانو هغې به هسې بټن وایي دا به راشي څه چل دی سر دا ځایسن نشته لاړ شه بیا به لږ ساعت پس راشه هسې به ورسره لګیا یې تنګول به کوي ته ورشه هغه نرسانو نه چې دی هغه به دونه مریض ته نه ځي راځي څومره چې خپلوان ځي راځي هغې ته تپوسونه کوي غریبان ته به ګڼوې دا بیمار دا نه دا نرسه بیماره ده دا عیادت ته چې کوم دی د مریض په ځای د هغې ډېر تپوسونه کوي نو خبره داسې ده چې اسلام کوم چوکاټ دی د اسلام کوم تلک حدود الله انسان الله پیدا کړی دی او الله پې پوهېږي کوم مشین چې څوک جوړ کړي نو هغه پې ښه پوهېږي الله پیدا کړی الله پې ښه پوهېږي نو الله رب العزت ورته د عزت جامه ورچولی دا خبره بېهوده او زمونږ دا خلک هم د هغې نه متاثره شي زمونږ دا خلک وقرن فی بیوتکن الله وایي کینې دي په کور کې شهید ادریس صاحب وایي ما ته چا خبره کوله دی ډاکټر شیر علي شاه رحمت الله علیه فرمایي وایي زه یو پیره چترال کې دا ځای ته ختلم یا زه ته ځم دن په ګرانه وختم وایي ما ته وایي چې ډاکټر صاحب ته خو ډېر په ګرانه راوختې ډېره ګرانه ورته نه وایي ما ورته چې یاره ډېره ګرانه وایي ما ته وایي چې دلته خو که روزانه نه په 2 درېمه باندې د انجیو زنانه راځي که روزانه نه په 2 درېمه باندې راځي نو د پولیسانه به ایم پي اې و هغه ورته که دی بیا راغلې د یوې تختې ځای ته نکاح ته یا بیدی خو بل اغشت وي دا چاته دا الله دې معلوم کړي خبر داسې اختیار دا د څه دپاره د افریقي تاریخ لیکلي چې د افریقي د خلکو خپل لباس داسې وو لکه څنګه چې موږ د سوتلې راغولي داسې وواچي د سوتلې راغولي دومره پیړ لباس یې بیا د علماو د وختونه وځي تاسو داسې هم کتابونه هم نه ګورئ او د سفرنامې نه ګورئ نو غالبا چې د ترکي صاحب دي کوم وفات دی بیا د ذوالفقار صاحب وغیره دي یا عامو کسانو کې څوک دي دي هغې کې تپوس کړو ما سره یو 15 سفرنامې دي ودي هغې کې ما کتلي وو چې ورته اوس چې کوم یو والله اعلم چې خو دي چا تپوس کړو چې وایي ستاسو دا لباس خو دومره غټ و دا څنګه بدل شه نرۍ شه کټ شه هغه ورته هېڅ وایي چا درته دعوت درکړی دا هېڅ چانس نه دي راکړی وی بس یورپ والا خپل زنانه راوستې او زمونږ په دې منځ کې وګرځولې راځي یو څوک ورې لارې لارې دې خلک ولیدي بس دې مکه لباس شروع وایشات شیطان وقرن فی بیوتکن الله رب العزت وایي په کور کې شهید ادریس صاحب وایي یو کور والا راته خبره کوله چې زمونږ کور زنانه وي زنانه کور وي نو مور مې وه دې کې انجیوز والا زنانه راغلي او اجتماع کې خبره کوله زنانه راغلې هغه زنانه چې انجیوز والا به څنګه رادننه شوي دي څه سبزي مبزي کټکوله کولې او په موږي باندې میخ هم تړلی شوی و غالبا یا سنډه ورسېږي
ورته چې تاسو د حسابي کې څه فرق دی انجیوز والو چې تاسو د حسابي کې څه فرق دی خو تاسو دا اوس خلکو لپاره ذهنونه څنګه جوړوي خو تاسو هم خاوندان چې سامان درولي خوراک رولي او تاسو د دروازې داسې مخرو دی نو تاسو دې کې څه فرق شي نو خدای پاک کله نه کله سړي د سیستم برابر دا ایجاد اخره او هغه باورونه اخره کوته راځي نشي یا بیبي ورته ډایرکټ وی بیبيګانو هم ډېر بدي یا بیبي ورته چې پتاو پخري کې سفر راکړي دا ټول په ډیران باندې وګرځي او ستاسو مثال د ډیران په ډیران باندې وګرځي او راځي نشي بس کومه غلط شي ځنه الله دې معفو کړي وقرن فی بیوتکن الله رب العزت فرمایي چې قرار د عمومي پکور کې قرارا قرار د عمومي پکور کې اوسېږي د پکور کې ولا تبرجنا وندر کارا کوي ندر اوزی ولا تبرجنا ولا تخرجنا من البيت ولا تخرجنا بزينة او ندر اوزی سرد زینت تبرج الجاهلیه پشان دراوتر د جاهلیت الاولى دا غړم بنو نو یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکې زمانه وا هغه د جاهلیت اوله ویل شي او دا دوباره چې د کتاب راغلی د قران راغلی او د بیا د دین په جهالت طرف ته لاړ نو د جهالت ثانیه ویل شي دا په دویم ځل په جهالت کې اخته شي او هر چې دا دویم ځل دا غړم بني ځل سخت دی دا په بلبل سخت دی چې دا غیر اسی ورته حاجت دی او ضرورت دی نو دین تم رانیږي کیږي او مولان پیژني او پیرم پیژني او دغه ته یو څه ټول راز به یو کس پس یو دوی صاحب عمر دی لکه مکه او هغه پس به کنځلې کولې او بیا په سکی سره دا ماته خبره کوله افغانستان مخکې تناسو اکثر مې پته یو پر اسمانه دی ویلې په ویوري راځي کړي چې سړی نه چوس پر شوای خبره دارا هذا هو الذي سره ویل لیوانه من پروشن بلار دی په قانون دی زیارتون هغه سره یا چې کړه مټه اخلاص شي پیسې نو غریبانان وسږي او جدته اوس خیر مالداران د زیادکان د لیدا کی سبا کی اورا ندی بچا د زیارتونو بس ګرځي دمګری بس ګرځي ټانکیزه کیو بابا لري خپل دماجی ټانکیزه کیو تعویذ لري په ما باندې چا سګړي مالدار سي هغه کلبونو کې ګرځي هغه په مارکیټونو کې ګرځي هغه په یو سوق په یو رنګ باندې سوق په بدن الله دې مخلوق او اجتماعي دور په حلاکت روان اجتماعي دور ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ونذر اوزي په جاهلیت رمبني سره نذر اوزي په زینت کې په جاهلیت الاولى سره واقمنا الصلاه او قائموي منذر لرا قائموي منذر لرا واتينا الزکات ورکوي زکات لرا واطيعنا الله ورسوله تابعداري کوي الله او رسول انما يكن خبر دا يريد الله اراده لري الله رب العزت يوسف بچيو عنكم ساسنا الرجس دا پلیتی چې دا پلیتی نه لري کی تاسو په پلیتی کې اخته دا ټول پلیتی دا ويطهركم او چې پاک دي تاسو نه تطهیرا په پاکولو سره وذكرنا اعملنا عملو کې ما به هغه سو یتلا چې نازل ولي شي په بیوت کولنا په کولونو تاسو کې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کولې تاسو پورو مرکز او معدن د قران عظیم شان دی دا خو د قران عظیم شان د نزول زیره نو وذكرنا ما یتلا فی بیوتکنا تاسو ذکر وکي یاد کې عمل وکي دا هغه چې نازلولي شي تاسو په کور کې هغه څه دی قران دی والحکمت وحکمت ان حکمت مراد احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان الله یقینا دی الله رب العزت کان لطیفا یقینا الله رب العزت دی والله رب العزت فرمایي یذهب عنکم الرجس دبارا دي چې اوس تاسو نه پلیتی اهل البيت اے خاوندان د اهل بیت امیر سے به تمانه کړو اے خاوندان د لوړ کوروالو اهل بیت دا ویل شي د نبی کریم اصل کې باقي کسان نورم شامل دي هو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر روان دی په تفصیلا وایي ان شاء الله بیا به د نکاح او اعتراضات هم پتولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان پکې په طریقو لا شامل دي اهل بیتو کې د ټولو نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان شامل دي
نو هر چې شیعګان دي هغوی بیبیانې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا په اهل بیتو کې شاملې نه دي. موږ ورته کاکا ته به څه پوهېږي د احد په غزوه کې احد ته چې کله ته الله رب العزت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کله چې ته د خپل اهل بیتو نه راووتې او ټولو کتابونو لیکلي بشمول د شیعګانو چې دغه اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله تعالی عنها د کمرې نه راووتې. اهل بیت چې دا بیبیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې شامل دي او هغه اصل دی اهل البيت ويطهركم تطهيرا او چې پاک دي تاسو لپاره په پاکولو سره. بیا دا اهل بیت چې دینو د هغې ډېر زیات لوی عزت غلان شیعه چې کوم دی بعضې چې تکفیري ذهن والا دي او بلکې خپله شیعګانو ډاکټر جلالي صاحب وغیره هغوی پرې خپله فتوا لګولې ده چې دا رافضیان دي. نو هغوی هم د ابوطالب صاحب د ایمان قایل دي او بعضې دا کسی ویسی د اهل بیت یې منسوب کړي دي دا کیسه وي. واذکرنا عمل کوئ ما په هغه څه باندې یتلی فی بیوتکن چې لوستلی شي ستاسو په کورونو کې من آیات الله یا نازلولی شي ستاسو په کورونو کې د آیاتونو د الله تعالی او د حکمت نه. یقینا الله رب العزت دی له دوی باندې باریکین خبیره خبردار. اوس الله رب العزت فرمایي چې کاکا دا ونوی چې دا کیسه صرف د مسلمانانو سړو دپاره ده یا زنانه دې دا ونوي چې د موږ پکې کیسه رانه ده لکه زنانو یو بېره سوال کړی. الله وایي ان المسلمین یقینا مسلمانان سړي والمسلمات او مسلمانان زنانه والمؤمنین او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان زنانه والقانتین نو ګوره مو چې د ظاهر نه باطن طرف ته ځي د ظاهر نه باطن طرف ته ځي هغه د مسلمان ویلی شي او چې د باطن نه ظاهر طرف ته راځي هغه د مؤمن ویلی شي او نتیجه د دواړو یو د یو شي د ویلی شي. خو شیعګان پکې ډېر غوبل کړي تاسو تحقیق یې والقانتین او تابعداري کوونکي د الله رب العزت د سړونه والقانتات او زنانه تابعداري د الله رب العزت والصادقین او صدقه کوونکي سړي والصادقات او صدقه کوونکي زنانه والصابرین او صبر کوونکي سړي والصابرات او صبر کوونکي زنانه والخاشعين او د الله نه یریدونکي بندګان سړي والخاشعات او د الله نه یریدونکي زنانه والمتصدقین والمتصدقین دا برچې والصادقین او رښتونی زنانه رښتونی سړي والصادقات او رښتونی زنانه والصابرین او صبر کوونکي سړي والصابرات او صبر کوونکي زنانه والخاشعين یریدونکي د الله رب العزت نه سړي والخاشعات او یریدونکي د الله رب العزت نه زنانه والمتصدقین او خیرات کوونکي سړي والمتصدقات او خیرات کوونکي زنانه والصائمین او روزنیونکي سړي والصائمات او روزنیونکي زنانه والحافظین او حفاظت کوونکي د فروجهم د خپلو خاصو اندامونو د دې سړو نه والحافظین او حفاظت کوونکي سړي فروجهم د خپلو خاصو اندامونو د شرمګاهونو به سړي په حفاظت کې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مالا څوک د دوه څیزونو ضمانت راکړي یو چې د بدنانو ترمنځ دي او یو چې د جامو ترمنځ دي زه به د جنت ضمانت ورکړم. الله رب العزت راځي حیا پیدا کړي نو د خاصو اندامونو به حفاظت کوي والحافظات او حفاظت کوونکي زنانه د خپلو خاصو اندامونو والذاکرین الله او ذکر کوونکي سړي د الله رب العزت کثیرا بسیاره ډېر ذکر کوونکي د الله دغه سړي والذاکرات او ډېر ذکر کوونکي د الله رب العزت زنانه اعد الله تیار کړی دی الله رب العزت دا کومې طبقې چې ذکر کړي مؤمنان سړي او زنانه دا مسلمان سړي او زنانه دا څومره چې دي یعنی رښتوني او دا چې دا خیرات کوونکي او دا د الله نه یریدونکي او روژه‌نیونکي او د ځان حفاظت کوونکي الله وایي اعد الله تیار کړی دی الله رب العزت لهم د دوی لپاره مغفرة بخښنه چې بخښنه درته الله رب العزت وکړي الله درنه رضا شي نور د خدایه څه غواړي الله دې زموږ نه خوشحاله شي الله دې زموږ نه رضا شي واجرا عظیما او ډېر لوی اجر الله رب العزت دې راته مغفرت هم وکړي الله دې لوی اجر راکړي.